الرحمن الرحیم. زه په حیثیت د صوبایي نایب صدر د ټولو نه لاولنۍ خبره خو زموږ د فنډ په باره کې ده. فنډونه د ضلعو ته چې راځي نو هغه د نیش مطابق ولې چې فنډ راشي نو سکیمونه دونه دي چې د 2017 د 2016 سکیمونه چې دي نو هغې د لوکیشن داسې ښه دی چې د یو سړي د 1 کروڑ روپو کار کړی نو هغه ته پکې 15 لکه روپۍ نه میلاوي دي. نو زموږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې د زړه سکیمونو لا د زړو سکیمونو لا فنډونه ورکړي او دا سکیمونه سر ته ورسي نو هغې نه پس که نور سکیمونو ټنډرې لګوي او په کم ټنډر کې د کم از کم 50% فنډ نه نو زموږ د اعلی چارواکو نه دا مطالبه ده چې دا ټنډرې دي نه لګوي. ولې چې بیا فنډونه نه او دا سکیمونه دغسې پراته دي لکه اوس چې دا کم د 2016 نه واله او د دې 2024 دی او د دې پورې د اوسه پورې دا سکیمونه داسې پراته دي دا د صرف او صرف د ټیکهدار د وجې نه دي دا د فنډ د وجې نه دي. که فنډ دې ته په ټایم باندې میلاو شوی وی نو نن به دا سکیمونه سر ته رسېدلي وی او که نور سکیمونه دوی ورکولی نو دا ټیکهدارانو به په دې حالات او په دې دغه کې نه وی. دویمه خبره چې کومه ده پاکستان انجینرینګ کونسل داسې دی چې هغه په ټول پاکستان کې د هغې لاندې موږ دا ټول هر څه چې دي نو هغې لاندې دا کارونه مارونه او دا هر څه چې کوو دا موږ د هغې لاندې کوو. پیسي موږ له دا فارمولې تحت یو دغه راکړو چې یاره تاسو ته د C6 نه واله او د C1 او C دغه پورې تاسو ته به په دې کارونو باندې یو لیمټ یې وله کېښو یو کالکولیشن یې وکړو چې یاره تاسو ته به پریمیم میلاویږي. هغه هغوی پکې خپل نوټیفیکیشن هم وکړو خپل یو لیټر هم وکړو هغه صوبې ته راغی خو صوبې والا اوس کابینټ ته او دغه ته پروت دی او صوبې والا زموږ په هغې باندې هېڅ عمل درآمد نه کوي. لہذا زما د صوبایي حکومت نه که زموږ CMW منسټر دی که CM دی که اعلی سیکرټري صاحب دی زموږ د هغو نه دا ریکویسټ دی دا درخواست دی چې په دغه باندې فوري طور باندې په دې باندې عمل درآمد وشي او دا کابینټ ته ولېږي او د کابینټ موږ له دې منظوري راکړي ولې چې ټیکهداران په ډېر سخت مشکلاتو حالاتو کې دي. ولې چې په دې حالاتو کې مخکې په 2016 کې یو بورۍ سیمټ چې کم دي نو هغه په 600 په 500 روپۍ اوس په 1500 په 1600 روپۍ باندې سیمټ میلاویږي. نو یو ټیکهدار به دا کارونه څنګه خپل سر ته رسوي. بیا بعضې کارونه داسې دي چې په هغه کې په داسې ایډیپیانې دي چې په هغه کې 1 روپۍ فنډ هم نه دی ریلیز کړی. ځینو ایډیپیانو له خو دوی څه نه څه هغه هسې دغه وله ورکړئ پیسې وله ورکړئ خو ځینې داسې ایډیپیانې دي چې په هغه کې 1 روپۍ لکه زه به درته یو څو ایډیپیانې داسې وښیم چې لکه زموږ تالیاش بایپاس پکې دی د کم وخت نه ټنډر شوی دی د وخت څه پورې هغه داسې پروت دی. سمرباغ کې داسې سکیمونه دي په دیر کې اپر دیر زه یوازې صرف د لوور دیر خبره نه کوم زه د اپر دیر د چترال او د لوور دیر دا ټول د ملاکنډ ډویژن دا خبره کوم چې موږ د ډېر سخت مشکلاتو سره مخامخ یو. درېیمه خبره دا ده چې زموږ نه یو وید هولډنګ ټیکس کټ کېږي. د دې ټیکس دپاره موږ ډېرې هلې ځلې وکړې موږ لاړو چې لکه د دې وید هولډنګ ټیکس تاسو ماته دا ووایي چې په ملاکنډ ډویژن کې د ټیکس یا خو رانه ټیکس کټ کوئ نوم وله ټیکس ورکوي. وید هولډنګ ټیکس پکې څه شی دی ویل چې دا فینانس سیکرټري یو لیټر کړی دی او دا لیټر تاسو چې دا لیټر بیرته نه واپس شوی نو ستاسو نه به دا وید هولډنګ ټیکس کټ کېږي. لہذا زما د حکومتي وخت نه دا مطالبه ده چې دا وید هولډنګ ټیکس یو طرف ته خو موږ ته ټیکس وایي چې تاسو پرې بل طرف ته نه په دې طریقه باندې کټ کوي کیپ رانه کټ کوي وید هولډنګ ټیکس رانه کټ کوي. نو لہذا حکومت ته زه دا خبره کومه چې که د دې څه هډي او که څه دغه ته ځي نو موږ ته دې دا وښیي که نه. لہذا مهرباني دې وکړي فینانس سیکرټري په دې کې یو لیټر وکړي چې زموږ نه دا وید هولډنګ ټیکس نه کټ کېږي. زما د CMW منسټر صاحب ته سیکرټري صاحب ته CM صاحب ته دا درخواست دی چې لہذا د نورو صوبو او په دې کې موږ د نورو صوبو چې څه طریقه کار یې د هغې څونه کاغذونه او یا څه کاغذات چې دي هغه موږ ورکړلي دي. نو لہذا مهرباني وکړئ چې موږ د نورو صوبو سره څه سلوک کېږي نو هغه سلوک دې زموږ سره وکړی شي. زما دا یو څو خبرې وي باقي دا ده چې اسکالیشن چې کوم دی د C6 نه واله د وړو ټیکهدارانو نه واله یو سړي به 1 کروڑ روپو کاري یو سړي به د 1 کروڑ روپو بس کېږي په کار چې په هغې باندې اسکالیشن وي په هغې باندې پریمیم میلاویږي
او چې څونه که غټ کاري که ورکوټی کاري زما د حکومتي وخت نه او د اعلی احکامو نه دا مطالبه ده چې ټولو ته دې په دې باندې یو شانتي اسکالیشن میلاویږي او د فنډ چې کوم دی نو موږ ته دې په وخت باندې خپل فنډ ریلیز کړي او څونه فنډ چې وس ریلیز کوي نو په منصفانه طریقه باندې وشي ولې چې مخکې زموږ ځینې کسان ځینې ډیپیانې پاتې شوې او ځینو ته وشو